स्पीकर वाले का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ سورة بقرہ دویم سپارہ آیت نمبر 191 یعنی یوصل یونوی دے آیت کی د جنگ طریقے ذکر کئی نو اللہ فرمائی مخ کے آیاتونو کے اللہ فرمائل چه تاسو کفارو سرا جنگ کوئے خو چې کله دوی ابتداو کی او هغه چا سره جنگ کوي چې څوک تاسو سره جنگ کوي نو بډاګان زنانا خځې دوی ته سموای دا اول چې کله د جهاد احکام راغلو د هغه وخت خبره ده نو په دې ځای کې الله فرمایي وجل کورونو نوستل په جدا جدا حالت کې نو اللہ فرمائی وقتلوهم او وجنے دوی لرا حیث ثقفتموهم چرتا چه وسبر شستا سپ دوی باندے دا اللہ جل جلالہ مسلمانانو توئی چې کم ځای کې کم وخت کې مو وسور باندې برشي نو وجنه وقتلوهم او وجنه دوی لرا حیث ثقفتموهم چرتا چې وس برشي ستاسو په دوی باندې واخرجوهم او باسه دوی لرا من حیث اخرجوکم د هغه ځای نه چې تاسو یې ویستلی تاسو د کورونو نوستلی تاسو یې موباسه او څنګه طریقې سره چې تاسو سره کړی دي هغه سي طریقې سره تاسو ور سره وکړه مکه ته نه مراد ده البتا والفتنه اشد من القتل او شرک ډیر سخت د قتل نام مشرکان و پراپګاندا کوله وی به چې وګوره مسجد حرم کې دوی جنگ کوي مسجد حرم کې سړی وجنی نو الله فرمایي چې شرک د قتل نه ډېره لویه ګناه ده تاسو په جمعات کې د مسجد حرم کې دنه شرک کوئ بوتان مو پکې ایښي دي الله نه بغیر بل چاته آوازونه کوئ الله نه بغیر بل چا نه یریږئ الله نه بغیر د بل چا پروا کوي د الله پروا نه کوي نو دا خو شرک دی او دا د قتل نه ډېره لویه ګناه ده نو دا سنن زمانی کې هم بعضی گناهونه خلق چې کله وګوري او دا پلانې سړی داسې کوي او په خپله به شرک کې مبتلای قبرونو لبزي
تاویزونو لبزی، باباگان بمنی، باچان و پیران بمنی، الله نه سوا غیر الله خیال بساتی د الله بن ساتی. او بیا باغه سړی وی چې هو دا پلانې چرسی ده، دا پلانې خو زناکار ده، دا پلانې خو قاتل ده. نه ګلونو، دا زنا، دا قتل، دا سود، دا چرسونه، دا بنګونه، دا ټول د شرک نه ډیره کمه ګناه ده. 1 کروڑ ځلې چې سړی زنا العیاذ بالله قتل سود وکي د شرک ځای ته نه رسی. شرک دومره لویه ګناه ده. باباګانو منل او هغوی نه یره کول، هغوی نه د خیر او د شر توقع ساتل. نو الله ورته جواب ورکړ والفتنة اشد من القتل. شرک خو ډیر سخت دی د قتل نه. تاسو شرک کوئ د الله په کور کې، نو دوی به پکې جنگ نه کوي، دوی به پکې تاسو وجنی نه. ولا تقاتلوهم، او مکوئ جنگ د دوی سره عند المسجد الحرام، د مسجد حرم په خوا کې، حتی یقاتلوکم، تر دې پورې چې جنگ شروع کی هغوی تاسو سره فیه پاغه کې. دلته استثنایی صورت ذکر کو چې مسجد حرام کې تاسو جنگ کې ابتدا مکوئ، د الله کور کې د جنگ شروع مکوئ، خو چې یو ځل دوی لاس واچو بس بیا ورته ایله مکوئ. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، نو که هغوی در سره جنگ شروع کی، فَقْتُلُوهُمْ، نو وجنه دوی لرا. چې کله دوی جنگ شروع کی بیا ایله مکوئ. کذالک جزاء الکافرین، دغه سے بدله دا د کافرانو، د کفارو هم دغه بدله دا. فَإِنْ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دې کې توبې طرف ته ترغیب ده کفارو ته. مطلب دا دی چې که دوی شرک او د کفر نه توبه وباسي، منشي، وایي چې بس منګه بیا شرک نه کوو او مسلمانانو سره جنگ نه کوو، نو الله فرمایي فَإِنْ انتهوا، پس که دوی منشو د کفر نه او د جنگ کولو نه، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، نو یقینا الله بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. نو دوی چې توبه وباسي الله د معافی والا دی، هغه خو انسان معاف کوي. وقاتلوهم، او قتال کوي دوی سره، حتی تر دې لا تکون فتنتون، چې پاتې نشي شرک، ویکون الدین لله، او شي دین ټول الله لرا. فَإِنْ وقاتلوهم، او قتال کوي د دوی سره، جنگ ور سره کوي، حتی لا تکون فتنتون، ترجیح دی چې پاتې نشي شرک و فساد. فتنه نه مراد کفر او شرک ته. معنی دا شوا چې مشرکین مکه یا عربو سره تر هغه پورې جنگ وکړي چې جزیره عرب باندې شرک نشي پاتې او مسلمانانو ته اذیت ورکول نشي پاتې. یا ټولو کفارو ته ضمیر راجع دی. د فتنه دو معنی مفسرینو کړي دي، شرک او کفر مسلمانانو ته تکلیفونه ورکول، په زور د دین نه اړول. همدارنګه قتال فی الحرم 3 معنی دي. نو الله فرمایي وقاتلوهم، او جنگ کوي د دوی سره، د کفارو سره، حتی لا تکون فتنتون، تر دې چې پاتې نشي شرک. مسلمان سره، مسلمان به کافر سره کله جنگ کوي؟ یو چې کافران شرک او کفر کوي نو جنگ به ور سره خامخا کوي. دویم چې مؤمنانو تاسو ته پاکو ملګرو ته تکلیفونه ور کوي او په زور د دین نه اړي. دریم چې کله دوی په مسجد حرام کې جنگ کوي، په 3 واړو حالاتو کې به بیا ور سره جنگ کوي. څه د پاره؟ ويكون الدين لله، دې د پاره چې شي دین ټول الله لرا. دین په معنی د عبادت او د طاعت ته. مطلب دا دی چې صرف یو الله ته چغه شروع شي، د بابا او د باچا आवाज پکې ختم شي،
چې ترڅو پورې د بابا او د باچا آوازونه وي جنگ به جاری وي. نو ویکون الدین، دین نه مراد ده بلنه آواز، یعنی تر دې جهاد کوي چې کفر او شرک اذیت للمؤمنین هر څه ختم شي او ټول طاعت عبادت او بالنه نظام صرف د الله پزمکه راشي. الله فرمای فین انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. فین انتهوا نو کدوی منشو د جنگ کولونه، فلا عدوان نو نشتا زیاته کول، الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې. یعنی که غیر مسلم منشو توبه او بسلا د شرک او د کفر نه، یا منشو د جنگ نه جزیه ټیکس او منلو، فلا عدوان ای فلا تعتدوا، بیا ور سره جنگ مکوي. الا علی الظالمین، ظالمین نه مراد جنگ کوونکی دی په حرم کې، یا هغه خلق چې هغه کفر او فتنه باندې باقی وي، چې توحید نه مني، باباګانو ته او پیرانو ته تلل راتلل او د هغوی په خیر شر کې گنی چې یاره دوی خیر او شر د دوی لاس کې دی، نو بیا به هغوی سره کیږي. او کنا چا توبه وایستا مومن شو او دا شرک پریخو نو فلا عدوانه، بیا زیاته نشته. بس لفظی ترجمه ګوره دوباره. وقتلوهم او وجنه دوی لرا حیثو سقفتموهم چرتا چې وسبر شي ستاسو په دوی باندې، و اخرجوهم او باسه دوی لرا من حیثو د هغه ځای نه اخرجوکم چې تاسو یې ویستلیه. والفتنه اشد او شرک خو ډیر سخت دی من القتل د قتلنا یا د نورو گناهونو نه. ولا تقاتلوهم او مکوي جنگ د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې جنگ شروع کی هغوی تاسو سره فیه په هغه کې. فإن قاتلوکم نو که هغوی در سره جنگ شروع کی فقتلوهم نو وجنه دوی لرا. کذالک جزاء الکافرین دغه سه بدله دا د کافرانو. فإن انتهوا پس کدوی منشو د کفر نه فإن الله غفور نو یقینا الله بخنه کون کې رحیم رحم کون کې دے. وقاتلوهم او قتال کوي دوی سره حتی تر دې لا تکون فتنه چې پاتې نشي شرک یا فساد. ويكون الدين او شي دین ټول لله الله لرا چې بس بل څوک پکې څوک نه مانی. فإن انتهوا نو کدوی منشول د جنگ نه فلا عدوانا نو نشتا زیاته کول یعنی جنگ کول الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې. پرون نه ګوره پرونی سبق لفظی ترجمه. یسالونک دوی تپوس کوي تانا عن الاهلته په بار د میاشتو کې. قل تو آیا هي مواقیت دا وختونه مقرر شوی دي للناس د خلق د پارا والحج او د حج د پارا وليس البر او ندا نیکی بے اندا تأتو البیوتا چې تاسو رازه کورونو تا من ظهورها د شاگانو د هغینا. ولکن البر لیکن نیکی دادا من اتقا چې څوک ویریږي د الله نه. وقت البیوتا او رازی کورونو تا من ابوابها د دروازو د هغینا یعنی رواجونه نه کوي. واتقوا الله ويرګه د الله نه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي په لار د الله کې. الذين هغه کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي. ولا تعتدوا زیاته مکوي. ان الله یقینا الله لا يحب المعتدين من نکوي د زیاتی کوونکو سره. وقتلوهم او وجنه دوی لرا حیثو سقفتموهم چرته چې وسبر شستاسو په دوی باندې.
واخرجوهم او باسه دوی لرا من حيث اخرجوکم د هغه ځای نه چې تاسو یې ویستلیه. والفتنه تو شرک کول اشد ډیر سختی من القتل د قتلنا او دغه سید نور ګناونو نه. ولا تقاتلوهم او مکوي جنگ د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې جنگ شروع کی اغوی تاسو سره فيه پاغه کې. فإن قاتلوکم نو که هغوی در سره جنگ شروع کی فقتلوهم نو وجنه دوی لرا. کذالک دغه سه جزاء الکافرین بدله ده د کافرانو. فإن انتهوا پس کدوی منشو د کفر و شرک نه فإن الله غفور یقینا الله بخنه کونکه ده رحیم رحم کونکه ده. وقاتلوهم و قتال کوي دوی سره حتی تر دې لا تکون فتنه چې پاتې نشي شرک یا فساد ويكون الدين لله او شي دین ټول الله لرا. فإن انتهوا نو کدوی منشول د قتال نه فلا عدوانا نو نشتا زیاته کول الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کم ځای پورې आवाज زی چا ورته غوږ نیولې د دنیا او آخرت خیستک. یا الله چاله سونه پر تکړی دي زړه مرادونه شرعي پورک. یا الله څوک بیماران دي ته ول شفا ورک. مسافر په ډکو منګولو وطن تراول. د چا بچی نی یا الله نیکمل بچی ولا ورک. د چا اولاد نی نیکمل اولاد ولا ورک. د چا بچی نا فرمان وی تی فرمان بردار ک. سو قیدونو جیلونو کی وی ته را خلاص ک. زمنګ ملک امن راولا. مسلمانان د تمام فتنو د شرور او د خلقو د اغیار او د سازشون نو ساته. یا الله مسلمانان صحیح مومنان جوړ کا. یا الله په قران او سنت باندې ورته عمل نصیب ک. یا الله زمنګ دا مدرسه زمنګ دا جمعات دا کامیاب او کامران د خلقو د هدایت ذریعہ وګرځا. دا زنانا چې کمی درسونه وی یا الله د ټولو مد د پاره د هدایت ذریعہ وګرځا. خپل عقیده او عمل ورته نصیب کا. د هر قسم فسادونو شرارتونو نه وساته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.